علیکم. زه ډاکټر عطاخان ناصر زړه د بیماریانو ماهر یم. ما HCPS کړی ده او خاص طور پر نن چې کوم زه درته یم یا زما تجربه ده هغه د کوچنیانو کوم د زړه بیماریانې دي په هغه کې سوری ده، چمبران په منځ کې سوری یا د والونه بند دي یا والونه تنګ دي، د مرزاده کوم بیماریانې چې راغلي ما ډېر کیسونه اوس ولیدل په دا 2 کاله کې چې هغه اخر ما ته راغلي دي. بیا ما ایکو ورکړی، زړه الټراساونډ ورکړی، د هغه کې زړه بیماري راختلې. دوی کوم ښار راغلي دي دوی ته همیشه اول خو دا دوی ستاسې مور پلار ته درک نه لګېږي چې دا زما بچي کومه بیماري ده، هغه سینې سلنډي کېږي، شین کېږي او دا تای نسي راولی، دا له بوتله دی نسي شیدې راولی، دغه مسلې او بیا چې دی لږ غټ سي دی سلنډي کېږي، دی د نورو کوچنیانو سره پوره منډه نسي وهلی، د ساه زر لنډه سي. زه کوم چې مور پلار دی دوی هغو ته دا خواست کوم چې باید چې دغه باره کې تاسې توجه ورکوئ. او بیا هم ما ډېر کیسونه دغه وکتل چې هغه ډېر ټایم پورې چې دا د سینې سلنډي کېدله، شین کېدو به، سینه یې بار بار خرابېږي. هغه د سینې ډاکټرانو ته یا کوچنیانو ډاکټرانو ته ځي، هغو ته انتهایي ډېر زیات انټي بایوټیک ملاو شوي دي. ما سره انتهایي سپیشل کیسونه ستر 1 کال زیات انټي بایوټیک ملاو شوي دي. حالانکه چې بعد کې بیا معلومه شوې ده، ما ایکو ورکړې ده یا زړه الټراساونډ ورکړی ده، په هغه کې د دوی د زړه بیماریانې راختلي دي. صحیح. نو هغه د زړه بیماریانې بیا څه وخت د تر کومه حده دوایان چلول، تر کومه حده بیا اپریشن کول. داسې ده ما دغه سپیشل سبق ویلی ده، ټرینینګ مې حاصل کړی ده او د دغه ماهر ځان بولم. نو انشاءالله ستاسې د هر داسې کوچنیانو مسله وه، مرهم یو د فیسبوک یا د میډیا پیج ده، هغه په ترو باندې زما اپوینټمنټ یا زما نمبر اخیستلی شئ، خو انشاءالله ستاسو به فایده اخلي. والسلام، مهرباني.